بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د تحقیق المسائل مسلسلوار کورس روان دی، شروع دی. پاغې کې نن چې مونږ شروع کو نو هغه اومه مسله ده چې مسله د خلق او د کسب ده، چې عوام او خواصو کې پدې مشهوره ده چې اهل دریوند د کلمې تویبې دا مقصد او معنا ګرځي او خلکو له ترغیب د دې خبرې ورګي چې دا به ایمان او یقین جوړو چې الله نه د کېدو یقین، مخلوق نه د نه کېدو یقین. دغه مسله ده چې دې ته مونږ عنوان او لقب ورکړې مسألة الخلق والکسب، او په دې باندې مونږ د جبري فرقې د یو نام نهاد مناظر سره مناظرم کړي وا، او بیا هم ته په تکفیر د دې لیکل مغستی دی وغننم زمون سره موجود دي. کم سالسان چې ورغلیو هغه کې یو مفتی صاحب مو احمد نور مفتی صاحب ریکارډینګ هم شته، هغه ته ویلیو چې دا وزه د ارادې نه بغیر ورته ثابتوم، خبره باندې پوه شوي، د ارادې نه بغیر به ورته ویدا ثابتوم، ښه د ارادې ذکر پکې نه لګوم. دا نه وایم چې مخلوق د الله د ارادې نه بغیر څه نشي کولای، د ارادې قید پکې وي د سره لګوم نه. او بیا چې کله موږ سره مخامخ شونه بیا د ارادې مورچه کې پټ شو او ارادې نه غنیغه کول، که موږ ورتال د کتابونو خودل چې هغه کې قید د ارادې موجود نو کنه. نبی ما ورته ویل چې خزل لیکل راګه چې د اراده نه ذکر کوي دا غي بس حکمي، نبی ما ته لیکل راګه اولاندې په دستخط کو درې وند یو امیر سم دستخط مروړو او غدرې سلور کومغه معاونین و چې ور سره د غینې په دستخط واغه سه دومره سترګې پټې شي وي تمو کو فلانیا تمو کو فلانیا تمو کو او عبدالحق سے ودا والی وی ځان سره کې دی، هغه کې مو سره شیخ صاحب عبدالحق صاحب مو کنه پوښي په خبره. او چې بیا په هر وروته نو بیا په جی ټی روډ باندې ریکارډو کو یوم غټل دي نه په خوا یو سړی چا وهلو او سمې وهلو، نغه بیا رستو خلکو ته کیسه کوله کنه، اوس ورته دا پته نشته چې هغه چا وهلې یې مغه مشاته ولاړ دي، نو خلکو ته وی داسې مې والو او بیا پکې ورته وی داسې مې اوچت کو، نو چې داسې مې اوچت کو نو دې سره لګراتو شو، نو چې هغه چا وهلې وغه شاته وکتو نو څنګه ورته ولاړ دی، هغه ورته بیا پته شو لاسونه کې غودل، نو دی وی چې وی بیا دا سره لړه کم وي د املا موسم خوږي وین دا ظالم نه دی وید، نو خبره فورا بدلک. نو دا غسه خلک دی لیکل تی مونږه غستی دي نو لګیا دی وی مونږ ته غټلې ده، او سیفیان وی د دې باره کې بالکل وی توبګار شوی دی، اوس وی دا په خله باندې منالي الکه زمون هر درس په دې باندې مشتملي توبګار کړي خومتي لیکلم دنا غستی دی په شرمونم شرمولې. نو دغه عقیده چې کوم دی پیشکی چرس الله کې مخلوق سنشي کولې، پدې کې زمونږ دا دعوه ده چې دا بدعت سیئه ده، دا عقیده دا بدعت سیئه غیر منقوله من السلف، غیر منقوله من السلف، افتراء علی الشریعت، اقتداء بالیهود وتقلید الشیطان، او مشتمل علی المفاسد الکثیره دا. الګه پوښي په خبره باندې بدعت سیئه غیر منقوله من السلف، افتراء علی الشریعه، اقتداء بالیهود، تقلید الشیطان، مشتمله علی المفاسد الکثیره ده، په ډیرو مفاسدو باندې مشتمله ده. بدعت سیئه ده چې بدعت حرامه ورته ویل شي، د یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبی څوک ثابت نه کړي، د قران کریم د یو آیت نبی څوک ثابت نه کی، د یو ضعیف حدیث د سید الکائنات نبی څوک ثابت نه کی، د یو صحابي نبی ثابت نه کی. لنډه دا
چې په دې 1400 کاله دور د دې محدثینو مفسرینو فقهاو علماو بزرگان دین کې د یو بزرگ د یو فقيه د یو محدث د یو مفسر 1400 کاله امت کې به د یو مؤمن نه ثابت نه کی. نو بدعت سیوم دغه عقیدی ته وای کنه غیر منقوله ده نقلی دا ما چې د چا سامي واغسته او بیا خاص کر سلفنا منقول نه ده ومن ادعى فعليه اثبات نمنګ ورته وی نام ورکو کچا ثابت من السلف کا خیر دی او دا افتراء علی الشریعت د په شریعت باندې دروغ ورته پلي لګیا دي او دا اقتدا د يهودو ده. مونږ په تفسیر قرطبی او نور کتابونه پیش کو چې دا جبریه په يهوديانو کې موجود پوښ په خبره او دا عقیده د يهوديانو مو او دا تقلید الشیطان دی. مونږ به مسنوی د مولانا روم پیش کو چې په دنیا کې اشرف علي تنوی سے به شرح کړي چې په دنیا کې اول جبری چې وو دا کلیدی مسنوی چې ورته وي په دنیا کې اول جبری د جبر عقیده کم چې نن اهل دریون پیش کړي چې الله سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا یقین الله نه د کېدو یقین مخلوق نه د نه کېدو یقین دغه عقیده د ابلیس او د شیطان و او دا چې مخلوق کوي او الله پیدا کوي دا عقیده د آدم علیه السلام و. مونږ به دا پیش کو او دا مشتمل ده په مفاسد او فسادونو کثیره باندې. مستلزمه ده انکار د ضرورت د دین لره مستلزمه ده بلکې دا مفزی او مؤدی ده انکار د ضرورت د دین ته او انکار د نصوص ته او توهین د الوهیت ته او تکذیب د قران کریم د آیاتونو ته چا ټول تفصیل سره موږ په خپل ځکه بیا وایو ان شاء الله ښه. دلته ډیر علمی خبرې دي ښه چې عقیده به معنی معتقده راځي او چا ویلي چې قضیه مقوله ده او چا ویلي چې دا قضیه ماخوذه ده لا عن ضروره بل به استدلال و تقلید خبره باندې پوش خو مونږه خبرو پسې نه زو بس علمی خبرې ز پرېدم چې عقیده ستوي علم کلام کې منرتاغه کړي دی ښه نور الظلم وغیرہ چې ما پڑھاول او غي کې شرقایت کې مونږ د دې وضاحتونه کړي دي د نبراس او د نور کتب په حواله. دا خو دومره خبره به درته کوم زګه دا ضروری ګڼم چې دی دا وی چې ګوره دا عقیده چې الله نه د کېدو یقین مخلوق نه د نه کېدو یقین د اسلامی عقیده غني کنه غني اسلامی عقیده غني کنه او مونږ یې څه کو مونږ غیر اسلامی عقیده غنو په شریعت افتراء غنو په شریعت بهتان غنو مونږ دا مخترع غنو مستحدث غنو بدعت سیئه غنو غیر منقول من السلف غنو دی اسلامی غنی مونږ غیر اسلامی غنو. اسلامی قاعده اسلامی عقاید ته د علم کلام کتابونو سره لقب ورکړي د سمعیات لقب ورکړي سمعیات ورته وي 15 صفحه شرقایت ځان سره ولیکي ولانه ذکر د علم کلام لابتنائه على الادله القطعيه المؤيد اكثرها بالادله السمعيه نو توحید دی او ک رسالت دی او ک متعلقات د رسالت دی د دې تعلق د سمع سره دی سمعیات دی کنه تعلق د سمع سره دی دلیل قطعی ثبوت او قطعی دلالت غواړي ولکه یو عقیده چې جوړي ک توحید دی او ک رسالت دی او ک متعلقات د رسالت دی څنګه دلیل ورکه درکار دی قطعی ثبوت قطعی الدلاله انواع د دلیل خو درته ما خو دلیو کنه په عرف الشذی کې د ترمذی په درس کې چې انور شاه کشمیری لیکلی چې انواع د دلیل سلور دي قطعی ثبوت قطعی الدلاله ظنی ثبوت ظنی الدلاله قطعی ثبوت ظنی الدلاله ظنی ثبوت قطعی الدلاله اول تراش دا دواړه طرف ته قطعیت موجود دی قطعی ثبوت قطعی الدلاله ثبوتم قطعی دلالتم قطعی په صورت د امر کې کدس دلیل موجودو چې ثبوت دلالت دواړه قطعی او صورت د امر راغلیو
نو مفاد د دې با په صورت د امر کې فرضیت وی، مفاد بیسی په صورت د امر کې به مفاد فرضیتی او په صورت د نهی کې به مفاد د دې سی حرمت وي. ورسېدلی اوس چې دواړه سیټ ته ځون موجود دی، ظنی ثبوت ظنی الدلاله، کده څه دلیل وو نو دا نوع دلیل په صورت د امر کې که مشتمل په امرو، په صورت د امر کې مفاد د دی استحباب دی او په صورت د نهی کې مفاد د دی کراهت تنزیهی دی. سده کراهت تنزیهی دی. اوس دا الټا راواله دواړه، ثبوت قطعی دلالت ظنی، دلالت قطعی ثبوت ظنی، قطعی ثبوت ظنی الدلاله، ظنی ثبوت قطعی الدلاله. په صورت د امر کې مفاد د دی وجوب دی او په صورت د نهی کې مفاد د دی کراهت تحریمی دی. پوښی په خبره باندې په صورت د امر کې مفاد یې څه دی؟ افاده د څه کوي؟ د وجوب کوي. په صورت د نهی کې افاده د څه کوي؟ د کراهت تحریمی کوي. اوس عقیده څنګه دلیل غواړي؟ قطعی ثبوت قطعی الدلاله. ته چې وی چې دا به عقیده ساتو چې الله نه د کېدو یقین، مخلوق نه د نه کېدو یقین، په دې راته محترمه داسې یو دلیل ووایه چې قطعی ثبوت قطعی الدلالت راته پیش کړي. نوی قرآن کې دا نسبت د فعل خدای ته نه دی راغلی، بالکل راغلی دی. نسبت د فعل خدای ته راغلی دی. علم کلام سوی چې نسبت د فعل خدای تعالی ته وشي معنی کېدل او کولو کېدل راځي او کنه خلق او ایجاد راځي. نو چې معنی خلق او ایجاد ده نو څه معنی شو؟ پیدا کول، موجودول، دغه معنی شو. نو الله نه د پیدا کېدو او د موجودولو یقین بساتی، ته خو د کولو د کېدو د کولو دغه یقین ساتي، دا خو کفر دی. موږ علم کلام پیش کو. نو عرض می دا کولو چې که توحید دی، که رسالت دی، که متعلقات د رسالت دی، داغي تعلق د سمع سره دی او مقتضی او مطالبه د داسې دلیل کوي چې هغه دلیل سی قطعی ثبوت قطعی الدلالت، عقل، فراست، قیاس تایم پکې نه چلیږي. شرع قید لیکلی دي او بیا دې نقطې ته قران کریم اشاره کړې ده، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. ګوره سمعنا منادیا، ایمانیاتو کې ګوره سمع پسې بځي، سمعیاتو پسې بځي. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان امنوا بربکم. اب الله خبره مونږ ځان نه کو په دې مسله کې زمون خصم چې کم دی دې کې دغه یو ماته یو کتاب مخ کې راوړی وکنه، هدیه بریلویت ورته وین دغه دی، هدیه بریلویت بس پروت دی، صرف ورته وګورئ. د دې د حواله درته زوایم ما راغونډې کړې دي. 14مه صفحه 14 او 15مه صفحه دی وی عقیدہ کے لیے صرف وہی حدیث قابل قبول ہوگی جو قطع اور یقین کا فائدہ دے. عقیدہ کے لیے صرف وہی حدیث قابل قبول ہوگی جو قطع اور یقین کا فائدہ دے. فتح الباری اتم جلد 411 صفحه داغي حواله ورکړی ده. نو زه خیر دې د سه حدیث ته مونږه مطالبه نه کوو چې هغه د قطع او د یقین فایده ورکړي. خبر واحد کې دی بس د خپل د بیکار عقیده او ثابته کیږي. دغه عقیده چې د مخترع او بدعي او بدعت سیئه عقیده دی په دنیا کې خوري، زرګونو لکونو عوام ور باندې بیمانه ک ایمان نه په اخلاص کې گمراه کړل. په یو خبر واحد کې د مونږ ته د حدیث د عقیده سکی نه دی مبینه کې مونږ ته دی بیان کیږي. مونږ ته دی خو چې نه دغه دی حدیث پاک کې راغلی. هدیه بریلویت کې فتح الباری حواله ورکړی اتم جلد 3 صفحه. د شرح مواقف 929 صفحه حواله ورکړی. شرح مواقف 727 929 صفحه. شرح فقہ اکبر 58 صفحه. دلته وی عقیدہ کے اثبات کے لیے خبر واحد صحیح بھی نہ کافی ہے.
د عقیدې د اثبات د پاره که خبر واحد چا سره او صحیح حدیثو ودام نه کافی دی زنو تاسو غو خیر دی صحیح دی منی ضعیف دی خبر واحد دی د دې عقیدې د پاره پیش کا تاسو سره کو پکې سم نشته او څومره خلکو باندې د عقیده د ګوټه کړي او پخه کړي ده او څومره خلکو د تلقین ندی د کړي دی او کې څومره خلک دی په دې بدعي عقیده باندې یخته کړي دی وخت کې تاسو سره کو په دې کې قطعي دلیل څه کې یقیني خبر واحد هم نشته دی چې مفاد داغي ځوان دی زوخه یې کنه پوښې په خبره باندې هم دا غرنګ بیا وی عقیده کې لیے نس قرآن نس قرآنی پیش کی جائے عقیدی د پاره بنس قرآنی پیش کی نو استاد دې عقیدی په خلاف د نس قرآنی پیش کومه تاسو سره نس قرآنی څه کې قول د صحابیم نشته دی قول له بزرګ ولی الله نشته دی بلکې د دې عقیدی په خلاف بز نصوص قرآنی پیش کما ته پیش کا آیت کنه کنه رضا اور بیاوی جب حلال اور حرام کے مسئلے میں صوفیہ کرام کی بات حجت و سند نہیں تو عقائد میں ان کی گول مول اور مجمل باتیں کب قابل قبول ہو سکتی ہے مکتوبات حوالے ورکڑی دفتر اول صفحہ 15 مکتوبات امام ربانی سے پوښتنه په خبره باندې ان دی وی د صوفیو قول په حلال او حرامو کې نه چلیږي نو په عقیده کې بسنګ چلیږي تاسو خبره باندې پوښ خو مونږ د غوایو چې دا عقیده ته وي چې زمونږ د عقیده د الله نه د کېدو یقین مخلوق نه د نه کېدو یقین او بیا وی چې په حلال او حرامو کې د صوفیو قول نه چلیږي په عقیده کې بسنګ چلیږي نو چې دا عقیده ته وي د صوفیو قول قاعده ورته ته پیش کې نو ټیک د چې په حلال او حرامو کې نه چلیږي په عقیده کې نه چلیږي مونږ تاسو سره منو مړه خیر دی د یو صوفي قول راته وخایه د بایزید بستامی قول پیش کا د بشر حافی قول پیش کا د شیخ جنید بغدادی قول پیش کا د امام ربانی قول پیش کا د شیخ عبدالقادر جیلانی پیش کا مړه دا څومره اولیاء مسلم عند الامت چې تیر شوي د یو ولی الله نه دغه عقیده ثابته کا ته خو نه چلیږي زیاده سره چلو مخ دین خو ثابته کا زورو لګوا خیر دی لګ زورو لګوا پیش کو خایزه هلکه پوښي په خبره باندې کنه زمون دعوه دادا چې الله تعالی د هر څه پیدا کون کې دی او مخلوق کاسب او کون کې دی الله تعالی د هر څه پیدا کون کې دی او مخلوق کاسب او کون کې دی یعنی الله تعالی خالق دی او مخلوق کاسب دی او دا خبره د ضرورتو د دین ده دا خبره د جملې د ضرورتو د دین نه ده خبره باندې پوښ او په دې خبره باندې موږ نصوص پیش کوو قطعی ثبوت قطعی دلاله په دې خبره باندې موږ هغه انواع د دلیل پیش کوو چې هغه د اول نوع دي چې قطعی ثبوت او قطعی دلالت دي والکه پوښی سورہ صفات کی راضی الہ العالمین جل جلالہ فرمائی سورہ صفات درشتمه ده کنه سورۃ یاسین شریف پسې چې راځي ها سورۃ صفات درشتمه سفارا آیت نمبر 96 میزان سرول کې شپږ 90 نمبر آیت والله خلقکم وما تعملون الله تعالی تاسو پیدا کړی یې وما هغه عمل پیدا کړی تعملون چې تاسو یې کوي زموږ داوا سوا الله د هر څه پیدا کون کې دی او مخلوق څه دی کاسب کون کې دی نو قران سوي والله خلقکم خدای تعالی تاسو پیدا کړی یې وما او هر هغه شی هر هغه عمل چې تاسو کوي نو مخلوق ته کول ثابت شو تعملون کې مخاطب مخلوق دی کسب او عمل ورته ثابت شو او خلقکم وما تعملون کې خالقیت د هر شی د خدای تعالی ثابت شو
او دلیل څنګه دلیل قطعی ثبوت قطعی او دلالت دی کنه زمونږ د صفاک عقیده ده مونږ په قران پیش کوو یو آیت نه سونه آیتونه به پیش کوو دویم ځان سره ولي کوي سوره حشر سلیریشتم آیات سوره حشر سلیریشتم آیات پارا نمبر 28 تا هو الله الخالق البارئ المصور هم دغه الله تعالی خالق دی الکه د بازي شیو که د ټوله شیو د کول شیو هم دغه الله تعالی خالق دی نو موږ دا وسیخه وا الله تعالی د هر څه پیدا کوونکی دی خدای وی هو الله الخالق پوښوي په خبره باندې کنه نو دغه یو جز د داوی زمونږ په ایمان وایا د دې آیت نه ثابت شو کنه او هغه دواړه جزونه د داوی زمونږ د مخ کې آیت نه ثابتو کنه او زمونږ د داوی جز ثانی هغه د پاره مونږ نور آیتونه پیش کو دا غو ضرور نه ده چې مونږ به داوا خپل ټوله داوا ته یو آیت کې خایو قران کې درته خایو په دې دلیل کې درته خایو چې ثبوت هم قطعی دی او دلالت هم قطعی دی یو آیت کې وکړه راضی کله به دوه کې راضی کله به دریو کې راضی کله به زر آیاتونو کې راضی خو آیاتونه دی او زموږ دعوت نه ثابت ده پوښوي په خبره باندې دریم ځان سره ولي کوي سورۃ الرعد سورۃ الرعد سویمه سپاره ده دیار لسمه ده سورۃ الرعد دیار لسمه سپاره په سورۃ رعد دیار لسمه سپاره کې راځي آیت نمبر ځان سره لیکي 14 آیت نمبر 14 قل الله خالق كل شيء ورته وایا خدای تعالی چې دی خالق د هر یو شی دی نو الله کون کې دی که پیدا کون کې دی ندی چې وی چې کول ولا ذات صرف یو الله دی د قران د دې آیت نه مخالفت راغی کرانه غلي الله وی د هر شی پیدا کون کې يم کول ولا ته پاره به کې کاسب وی جاهلانو خالق ورته نه وی پیدا کول ولا ته خالق وی مونږ وی د هر څه پیدا کون کې ذات الله دی قران هم پیش ته چې وی د هر کار کول ولا ذات الله دی قران پیش کې شاوه اوخه قران قول الله خالق كل شيء ورته وای چې الله تعالی خالق د هر یو شی دی پیدا کون کې د هر یو شی دی الله نه د پیدا کېدو یقین بساتي د کېدو د کول یقین بنساتي دغه جبري عقیده ده دا غرنګ ځان سرولي کوي سورۃ زمر سورۃ زمر 2 آیات الله خالق كل شيء الله تعالی خالق د هر یو شی دی پیدا کون کې د هر یو شی دی نو چې پیدا کون کې د هر یو شی دی نو دسه وای چې الله نه د پیدا کېدو یقین عقیده دارنګ ساتل پکارو عوام دارنګ پویول پکارو چې الله نه د پیدا کېدو یقین مخلوق نه د نه پیدا کېدو یقین مخلوق نه د کېدو یقین د کولو یقین کاسب دی الله نه د نه کېدو د نه کولو یقین الله کاسب نه دی کارونه نه کوي هغه صحیح عقیده الټکو عوام ور باندې کافر کړل د کولو د کېدو د کسب نسبتونه الله پاک ته وکړل کفر قوم دغه ته وي او دا مولیان صاحبان دا د دې چمچي دا د پیسو غلامان ابنو دنیا ابنو درهم دی ورته بیا وی دلایل ورته ګوري ودا خو د لا حول ولا قوه الا بالله ترجمه ده کنه چې ارس خدای کی مخلوق سي نشي کولی الک ولا حول ولا قوه الا بالله دا الفاظ خو په حدیث کې راغلي دا خو حدیث شو د دې حدیث دغه ترجمه دا کوم محدث کړي دا کوم شارع د حدیثو کړي دا نوې زی کوم کنه تاسو کې جته کې مونږ بالا مخازن پیش کو او دینه د مخلوق د کسب اثبات کیږي مخلوق کاسب دی په ګناه کې په خپل کسب وربخ دی ورډوب دی ولا حول د دې کسب د ګناه نه د تحول او ریدل نشتا ولا قوه او
قوت یعنی د قوت په کسب د نیکی باندې ناراضي الا بالله الا بتوفیق الله. الته صرف د الله تعالی د توفیق ذکر دی او نور د مخلوق کسب خدای الته ثابت دی. زه خازن پیش کوم. چا ویلی چې دا د ترجمه ده چې مخلوق سن شي کولې ورسه خدای کوي، دا د حوقلی ترجمه ده. چا کړی ده؟ کتی وځي کوم ته د کمی ګډز ویجی ته کوي، ما ته حواله خای کتاب براته خای سړی براته په ګوته کې چې دا ترجمه د کړي او گچانی کړي وته کې نو ته تحریف کې لګي دین کې د ځان چې کم نه شرمولې او دین کې تحریف کې ورکین خته. نو مونږ چې وایو چې الله نه د پیدا کېدو یقین مونږ په قران پیش کو. مونږ چې وایو چې الله کسب والا کول والا نه دی پیدا کول والا دی، زه قران پیش کوم لګي آیم. ځان سره ولکې سورې زمر 2 آیات الله خالق کل شی. دا غرنګي سورۃ یاسین ځان سره ولیکي. سورۃ یاسین شریف آیت نمبر 81 وهو الخلاق العلیم. خلاق دا الله تعالی خلاق دی، خالق دی، ډیر پیدا کوونکی دی. نګوره پیدا کوونکی نسبت الله ته وش. مونږ داوا کې دی خو دلیو چې دا هر څه پیدا کوونکی ذات الله دی جل جلاله. مونږ په خپل داوا قرآن کریم پیش کو. ته چې وې کول والا او کرنے والا اللہ کی ذات ہی ہے، الفاظ دا حصر روڑی بس پیش کرا تا قرآن راتا وخای. یا ما دا سر گزاره موکا چه خیر دی قطعی دلیل یقینی دلیل نشی خود دلیل زنی وخای پروانک. لا اندی در سر راغ مرخو العنان می در سرو کو قول دا صحابین ثابت کا پروانک. لا اندی را کزیگم تابعین ثابت کا پروانکی. مرا دا یو اندو سک پا کتاب کی راتا وخایا پروانکی. دا خو صرف ستاسو جبریو په کتابونو کې راغلی ده او د يهوديانو کتابونو کې راغلی و او شیطان نه نقل شوی ده. په دغه بیکاره خلکو پس روان یې چرته یو مفسر او محدث او عالم دا نشي پیش کولای چې هغه د عقیده خودلی یا ساتلی. دغه رنګ ځان سره ولیکي. سوره انعام یو آیات وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وخلقا کل شی سمر صفا الفاظ دی او الله پیدا کړی دی هر یو شی د هر څه الله نه د پیدا کېدو یقین شو کنش. وخلقا کل شی هر یو شی الله پیدا کړی او د الله تعالی په هر شی باندې علیم خبردار دی. انعام 101 آیت. سورۃ حجر ځان سره ولیکي شپږتیا. شپگتیا ان ربک هو الخلاق العلیم. یقینا ربستا چې دی هم دی خلاق العلیم دی. سورہ بقرہ آیت نمبر 29 اول پارا. سورہ بقرہ آیت نمبر 29 اول پارا. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الله غزاد دې چې پیدا کړی دي د ستاسو د نفع د پاره تمام غ جسمګه کې دي ټول پټوله. نو د هر څه د پیدا کېدو یقین مد الله نه ساتي، د کولو د کېدو یقین نه د کم شیرانی ولې دي. آیاتونه ډیر دي خوزا لسم آیت امزان سره ولیکي. دا نور د طبيعه بیا چرته مکمل شو سوخ نشته ورځې لګي دی رمضان شریف په سر ورسېدو مسلې مخ ته ډېری مسلې پرتی دی ډېری کتابونو حواله یا مخ ته پاتې دي. سوره شورى 29 آیات. ومن آیاته خلق السماوات والارض. خذ یو لسم ملکینو بس تاک بشینو سبق اوسنو. سوره شورى یو کمتی آیات او سوره انعام یو لسم آیات. الحمدلله اول آیت رشت. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. د زمکه او د اسمانونو د هر څه پیدا کونکي ذات څوک دی؟ الله جل جلاله. نو الله نه د پیدا کېدو یقین بساته دا صحیح عقیده ده.
الله نه د کېدو یقین ورس الله کوي د جبریو عقیده ده او د کفر عقیده ده چې مخلوق سم نشي کولای ورس الله کوي دا کفري عقیده ده دا بدعي عقیده ده دا غیر اسلامی عقیده ده دا تقلید د يهودو ده اتباع د شیطان ده افتراء علی الشریعت ده دا بدعت سیئه ده دا غیر منقوله من السلف ده دا مشتمله په مفاسد کثیره او شتا متعدده ده خپل ځکه ټول را روان دي مفاسد به مخایو مونږ چې کومه داوا کې خودله په دا یو نقطه باندې به دنیا دلایل وایو غب خو نه دي زمونږ په عقیده کې سوچ وسلو دو جملې وي یو جمله کې سراغه چې الله تعالی د هر څه پیدا کوونکې دی څومره آیاتونه مور باندې پیش دنیا آیاتونه دي خو یو له سور باندې حواله تاسو لما درکې یو حوالم کافی و مسلمان ته خو یوم کافی پوښی په خبره ما درته یو لس درکې نورم بل ډیر شته فعال لما یرید تفاسیر دلته سوی خلاق لما یرید خلاق دی دا په دولسمه داسې دنیا هوا آیاتونه دي خو ځان تلوي وخت واړی کنه موږ سره د وخت کمې دي دویمه جمله پکې سوا مخلوق کاسب او کون کې دی مخلوق کاسب او کون کې دی اوس د مخلوق کاسبیت دا منسوسی دی کاسبیت د مخلوق څه دی کاسبیت دا منسوسی دی مونږ په دې باندې اوله نوع د دلیل پیش کو چې قطعی ثبوت او قطعی دلالت دلیل له قران پیش کو قران په اثبات د کاسبیت د بنده کې چې دویمه جمله زمونږ د عقیدی او د دعوی ده داغي په اثبات کې مونږ لګیایو د رب کریم کلام قران پیش کو کاش کدیم په دغه بدعي او په دغه کفري او په دغه مخترع عقیده باندې جرته یو نسخ پیش کی کنه څنګه چې مونږه پیش کو څومره صفا عقیده ګدو څومره صفایتونه پیوایو مونږ به داسې نصوص قرآنی پیش کو چې هغه کې تصریح راغلی د کاسبیت د عبادت باندې په کاسبیت د مخلوق باندې او مونږ وایو چې مخلوق کاسب دی او یو نه دنیا آیاتونه ور باندې مونږ پیش کو دنیا آیاتونه اولی کې ځان سره سوره بقره آیت نمبر 286 د مړ خپوته د مړی خپېته چې کم تلاوت کیږي مقبره کې سوره بقره آیت نمبر 286 دریم سفاره لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا يكلف الله خدای تعالی نه مکلف کوي نفسا یو نفس د نفسونو الا وسعها مگر په قدر د وسو طاقت د نفس لها د نفس ته فایده ور کوي ما غنه کمل کسبت چې د نفس کړي وی چې د مکلف کړي وی د کسب نسبت راغی کرانه غي وعليها او د باندې وبال او تاوان او ضرر به مکتسبت چې کوم ګناه د کړي کنه کمل کړي وی کولیش اب ورته نفع ورکي لها کلام د انتفاع دی او علیها کې د اعلی د ازرار ده په خبره باندې پوش مکتسبت نګور دا قطعی صریحی آیت دی پدې کې چې بنده مختار او مکتسب کسب کوونکی او کاسب دی فالآیت صریح علی اثبات کسبیت العبد په اثبات د کسبیت د عبد چې دی کاسب دی دې کنه دی لګ لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت نو بریلیانو یو مشرو مبارک صاحب سره وران شو پس اوسو مسلو کې د پټکی په مسله کې او د ریونډیانو په دې عقیده کې د کېدو نه کېدو په مسله کې نو مبارک صاحب علی رحمت توي چې دا خو زمام عقیده ده چې الله سره کوي مخلوق سره نشي کوله او مخلوق خو کاسب نه دی مبارک صاحب ورته خواندل وی قران کریم کې 55 نه زیات آیاتونه په دې راغلي چې هغه کې بنده ته خدای تعالی کاسب ویلې عملی ورته منسوب کړي صنع ورته منسوب کړي اقتراف کسب ورته منسوب کړي ناغه ورته د ډیر علماء او اولیاء په وړاندې وی قران کریم کې د آیات نشته چې هغه کې د بنده کسب ثابت وي کم زیرا غلي په دې دنیا علما گواهانو ښه
چې دا انکار یې کړو او نن هغه تم دا خلک مجتهد او معصوم سیب لقب ورکی چې دا مجتهد وي. ما سره کتابونه شته دي، کتابونه مادان سره ساتلی، دغه تفسیر هم دی که چرته مقرغه حواله بیا دل در کوم. دغه کتاب دی تر حواله دا کتابي دا ګوره ذره حواله تم دومره غټي را پاسې دیم نشي خبره باندې پوښ یو حکمت بنا باندې نوم دالم او نور کتاب ولانی د مولا صاحب نامې ته وګوري او چې وخراغو نو بیا به تاسو هم ګورئ چې په دې کتابونو کې ورته مجتهد ویلي دي په نهمه صفحه درجه اجتهاد پر فیض ہونے کے باوجود حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمت کی فقہی بصیرت پر فدا تھے او احمد رضا خان صاحب کی مماثل تھے هغه مثالم کو او په درجه د اجتهاد باندې رته فیضم کو دي کې زم د مجتهدینو مشینی لګولې هر سړی دی پکې مجتهد او مجتهدی بسخه اوسنه سړی دی ابل ورځ مړ شو او مجتهد دی خو مجتهد خو قران کریم کې د کسب آیاتونه ورته معلوم نه دی او مجتهد سی وو ډېر په لویه مرتبه د اجتهاد فیض نو غینی تعجب. دویم ځان سره ولي کې سوره واقعه آیت نمبر 24 جزاء بما كانوا يعملون الکه د عمل نسبت بنده ته کو عمل کسب د بنده دی. دریم سوره بقره یو کمتیا سلورم سوره بقره 134 آیت تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. پنځم سوره بقره 141 آیت پدې کې د مخلوق کسب او د مخلوق نه د کېدو یقین او د مخلوق کول دا ثابت شوی دی چې مخلوق کولی شي. شپږم سوره بقره 202 آیت رب کریم فرمائی اولئک لهم نصیب مما کسبوا اولئک دغه کسان چې دی لهم دی لرشتا نصیب برخه مما دغه سنه کسبو چې دی کړي وی. مصرح په اثبات د کسب کې دی بنده ته کنه دی تصریح کوونکې دی ښا په کسبیت د عبادت باندې یا مصرح دی تصریح په کې کړي شوی دا په اثبات د کسبیت د عبادت چې بنده کاسب دی کولو والا دی د کېدو یقین به نه ساتي. څوک چې کولو والا وي کېدو یقین به ساتي کنه وساتي او څوک چې وی چې می ساتي نو د دې دومره آیاتونو چې ما پیش کړل چې شلو ته نږدې دي انکار تراغه کرا نغله د قران چې نیم آیت څوک یو ټکی نه مني مسلمانی کا کافری او دې درست قران نه مني او خلک ورته بزرګان وي خبره باندې پوه شو. دغه رنګه سوره بقره 215 آیت سورة بقره 215 آیات لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم بل زرازی بما عقدتم الايمان. عدل ترازی سورہ بقره 225 کې ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم نو کسب قلب د بنده ته د مخلوق ته خدای ثابتای چې د اندامونه کسب کوي کله زړه کسب کوي او کله وی بما کسبت ایدیکم لسنم کسب کوي وارجلکم خپیم کسب کوي کنه کوي نو کسب خدای تعالی بنده ته ثابت کړي بنده کول والا دی د کېدو یقین به نه ساتي کله نه کول یقین دي ساتي او د نه کېدو یقین دي ساتي د قران د دې آیاتونو نه منکر او د قران نه منکر مسلمان نینو کلمه و ایمان تجدید کزان مسلمان کبیا. دا غرنګي سوره بقره 230 لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يقدرون على شيء 264 دی که 284 دی نو دا لا يقدرون على شيء مما كسبوا بقره ده کنه سویما دویما نه دریما به دریما ده
دا غدریا بارک راځي چې هغه صدقه کوي او ریا پکې کوي مغزه دی کنه. سلور مسی پارا ده لا يقدرون لا شيء مما كسبوا والله لا يقدرون على شيء مما كسبوا. نو دا آیت نمبر ځان سرولی کوي 200 شپیتم زه وختي خطا شوم 200 شپیتم لا يقدرون على شيء مما كسبوا. نګوره مخلوق ته کسب ثابت کړي چې کولی شي کولو والا دي د کېدو یقین به تینا ساتي. دغه رنګه سوره بقره 200 آیت پارا نمبر 3 یا ایها الذین آمنو اے مومنانو انفقوا خرچیو کوي من طیبات ما کسبتم د پاکیزه هغه نه چې تاسو په کسب ګټلی وي تاسو کسب کړی وي. په کسب الله مخاطب څوک مخلوق او بندگان نو کسب ورته ثابت دی کولی شي د کېدو یقین به ساتي کنه به ساتي او چې وی نشي کولی او د نه کېدو یقین به نه ساتي نو د خدای مقابله کوي او د قران مقابله کوي لګي دي اوري کنه. نادر شاه خدای او بخي علیه الرحمت والرضوان هغه بل اوري کنه. دا د منکرین خدا دی وی منکرین خدا ای مثال د هیڅ کافر دی د هیڅ کافر. دا رنګ ځان سره ولي کوي سورۃ النساء آیت نمبر 32 سورۃ النساء آیت نمبر 32 للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا للرجال نصیب نارینو ته نصیب ده مما اکتسبوا کسب ثابت کو نارینو ته کنه وللنساء نصیب مما اکتسبنا او زنانو تم نصیب ده مما اکتسبنا. اې د 50 نه زیات نصوص په مونږ په کاسبیت د انسان باندې پیش کو چې د 50 نه زیات نصوص دي په کاسبیت د انسان باندې ناطق دي ښا په کاسبیت د انسان باندې چې مخلوق کولی شي کولو والا دي کسب ورته ثابت کړي 55 ته نږدې نصوص مونږ په دې بل کې دا غینه زیات پیش کو. دیم کله کله استدلالات کی دا پخوانو جبریو مستدلات راټینګ کیخه ما چې کله د علم کلام دا کتب مطالعه کول او د جبریو دا دلایل پکې مخې تراغلل او بیا مې د خپل زمانه جبریو ته قتل چې هغه مستدلات چې استدلال ته د پاره د عقیده د جبر پخوانو جبریو کولو او دیم ته نه کوي نو بس شک ختم شو سل پسلو کې یقین راغی چې یاره دا خلق جبریه محضدی خالص جبریه دا که جبریه نه وي نو د علم کلام کتابونو چې کوم مستدلات د سابقو جبریو ذکر کړي دي تاسو ولې متمسک ګرځوي ولې په استدلال نسی د پاره د دې مخترع عقیدی چې الله سے ہونے کا یقین مخلوق سے نه ہونے کا یقین او چې هغه د جبریو استدلال د غي د متمسک نه کې حذو النعل بالنعل خو هغه جبری دی او تم جبری په خبره باندې پوښ. شرح عقیده طحاویہ میں کتلا شرح عقیده طحاویہ د ابن ابي العز کتاب دی ها دا حنفی نه دی دا د سوا بیډولې غوندې دی بیکاره سړی دی د دیوبندیانو پیردونه مدونه کړی دي. ابن ابي العز چې کوم شرح لري پوښ په خبره باندې نو دا پدې کې دا غراوړي دي چې یاره د جبریو مستدل دا دی چې هغه وی چې وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما بدر کې چې نبی صلی الله علیه وسلم کله یو موټه شګر واغستو د کفارو طرف ته شیندله او د غلګه شګه خدای تعالی
د 900 کافرانو سترګو ته رسي او د هغې د اسونو د هغې د اوښانو سترګو ته هم رسي او بیا مسلمانانو ته فتح ور باندې مرتب شو، هغې ته شکست. نو خدای تعالی چې دا معجزه او دا کمال مابعد کې ذکر کوي نو په دې الفاظو ذکر کوي چې وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. وشتل تا نه دي کړي کله چې تا وشتل کول، بلکې دا وشتل خدای تعالی کړي دي. دیو دینه پته ولګي چې مخلوق څه نشي کولای، کولو والا ذات الله دی. وګوره نبی له سلام وشتل کړي، خدای تعالی ورته وی تا نه دي کړي ما کړي دي، او دا وشتل چې تا کول دا خو ما کړي تا نه دي کړي. نو بس الله کولو والا دی. پیدا شو دغه دی وروړه. زما نظر هم دی خو ورپسې تلو چې دی سیټ ته دی. دا زما په لاس کې العقیده الطحاویه، یعنی شرح العقیده الطحاویه د ابن ابي العز دغه پوه شوئ. صفحه نمبر ځان سرول کې 494 صفحه نمبر 494 فمستدلت به الجبريه، هغه دلیل چې استدلال نیولې په هغې باندې جبریو. قوله تعالی، هغه دا قول الله دی وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. الانفال 17 آیات. جبریو وی فنفى الله عن نبيه الرمي، الله د خپل نبی نه رمي منفي کړی دا، واثبته لنفسه سبحانه، او خپل ځان ته خدای پاک ثابت کړی دا. فدل على انه لا صنع للعبد، نو دی آیت دلالت کو په دې خبره چې بنده فعل او صنع نه لري او سنشي کولای او د نه کېدو یقین. ولکه تاسو پوه شئ. بیا په صفحه نمبر 495 کې بیا فرمایي فاما مستدلت به الجبريه من قوله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فهو دليل عليهم. دا خو د دې په خلاف دلیل دی، خدای رزلان پوهیږي نه، د دې په خلاف دلیل دی. آیت کې یو ځل اثبات درم راغلی وما رمیتا، بیا اثبات راځي اذ رمیتا. ګوره دا ماته لري کا ما رمیتا خو نفی راغه کنه، خدا رمیتا چې راوالی وما رمیتا نفی راغله زه درمی. اذ رمیتا کې اثبات راغی کرانه غي، اذ رمیتا اثبات راغی کرانه غي ولکن الله رما. نو په یو کلام چې کلام الباری دی د یو شی اثبات بیا نفی څنګه راځي؟ دا خو تعارض او تناقض راځي، او تعارض او تناقض په کلام الباری کې دا محال دی. نو مصداق به د نفی خپل ګوري او اثبات تبا مصداق خپل ګوري. په خبره باندې پوه شئ. نو مصداق به د نفی سی خلقن درمی نه کړي، خلق درمی نه دی کړي، او اثبات ته مصداق خپل ګورا. اذ رمیت کسبن، نو تعارض را نغلی چلته نفی شو بیا ثابتیږي، دا به څنګه کیږي؟ نو د نفی مصداق جدا او د اثبات مصداق جدا. راکه العقیدة السیفیه دلته شته کنه، العقیدة السیفیه راواله واغینه ضرور پاسه یو کس کنه نو یو بل ته ګوري. دلته روړه مالا پدې کې مرته دغه ته اشاره کړې ده. پدې کې موږ نه یو صفت پاتې دي، صفت د تکوین دویم ایډیشن کې بداغي وضاحت کوو. او که بیانو مده دنیا نه تلو مونږ بیا تاسو په کې دویم ایډیشن کې بیا راولې. موږ خو ماتوریدیان یو په دې کې موږ نه صفت د تکوین پاتې شوی، اشاعره صفات ذاتیو کې نشمیري او موږ شمیرو.
نو چې دغه ستاسو ذهن کې وي ګورئ ښه نو دغه خبره مې درته کوله او یو رانه پکې دا غلطي شوې ده ښه چې تمهید د ابي شکور سالمي لیکلي چې الله ته علت نشي ویلې او ما د بعضې نارسیده متکلمینو تقلید کړو ما پکې علت د ممکناتو خدای تعالی ته ویلي علت اطلاق په الله باندې نشي کولی نو دغه پکې بیا اصلاح کوو انشاءالله او که زه نوم د اصلاح بیا تاسو ته مابعد کې حواله ده خبره باندې پوه شوئ که نه نو دا دلته ما لیکلي په صفحه نمبر 29 ونؤمن بالمعجزات في الحياة وبعد الممات كما ورد به الأخبار وآيات بينات اختيارية أو غيرها نشهد بذاك رب الأرض والسماوات مونږ په دې ایمان لرو که اختیاري او که غیر اختیاري او په دې د ځمکې او د اسمان رب ګواه ګرځو نشهد بذاك رب الأرض والسماوات والمعجزة تضاف الى الباری معجزه منسوب کیږي باری تعالی ته به اعتبار الخلق والایجادات والى الانبیاء به اعتبار الکسب فلا تغفل عن تلك الاعتبارات دا د خلق او د کسب اعتبار نه غافل نشي ګوري کچا درته ویل چې معجزه فعل الباری دی وی بالکل په اعتبار د خلق معجزه فعل نبی نیست وی بالکل په اعتبار د خلق پوه نه شوي اوس دا لږه شګه راغستل شاهت الوجوه الفاظ په ویل داسې خوشي کول د شګې الوتل خوریدل د هر کافر سترګې ته رسېدل د اسونو سترګې ته ورګزارېدل فتح ور باندې مرتب کېدل د کافرو په شکست مرتب کېدل د ده معجزه وکه نه وه الله یې نفي کوي او بیا ورته منسوبوي نو نفي خلقن د مفسرین وی اثبات کسبن دی نو معجزه با نبی نه منفی وی خلقن نبی ته مضاف و منصوب وی کسبن دا د مفسرین تصریحات مونږ په دې پیش کو پوه نه شو په خبره ففي وقعة البدر ګوره ففي وقعة البدر ظهرت معجزه عجيبه لسيد الكائنات په غزوه د بدر کې یو عجیبه معجزه ظاهره شوه د سید الکائنات د پاره حيث رمى عليه الصلاة والسلام الى وجوه العدو بعض الحسيات ځکه نبی علیہ السلام گزار کړ د دشمن مخې ته بعد شګو کنکر درزم دل اند در روړم ښه نبیا فبلغ الله رميه الى اعين المشركين والحيوانات نو الله د داغه وشتلی هغه مرمی حسیات او شګه د کافرو د غي د حیوانات سترګو ته ورسوله فهزم اسكر القوم نو هغه اسکر او ډله د قوم چې مشرکان وغه هزیمت زده شو شکست او خړو وجاء فتح الله سبحانه والنصر والبرکات او د خدای فتح او نصرت او برکات راغ نازل شي صحابه میدانو ګټلو فنفى سبحانه تعالى عنه الرمية ثم اثبتها في آيات محكمات دغه رمي الله د نبی له سلام د نفي کړی دا وما رميتا ثم اثبتها بیا ورته ثابته کړی دا اذ رميتا في آيات محكمات په محکم آیاتونو کې فالنفي خلقا والاثبات كسبا نفي بخلقني ددنا او د اثبات به ورته کسبني ځان نویم صرح به اصحاب التفسيرات د تفسیرونو خاوندانو په تصریح کړی دا روح المانی پیراوالا روح البیان پیراوالا خازن پیراوالا مدارک پیراوالا تفسیر مظهری پیراوالا تفسیر کبیر پیراوالا تفسیر ماتوریدی پیراوالا دا ټول تصریحات اصحاب التفسیرات په تصریح کړي چې نفي خلقند او اثبات کسبند نه معجزه مضاف نبی تبا کسبنی او منفی به خلقنی دا معنی ده ولکه پوښوي دا میټول د لسپنزل لسردو کی کتاب لیکلو در سره د علم کلام کتبونه بولسو په خپل عقیده کوم جوړه وا او شرقاید هم بار تدریس کړو او بس کاپی می راواغسته و دسی د نظم په شکل ورته کېناستم او چې دا کوم عقاید می ذهن کیو هغه له ترتیب سره ترتیب ورکول لیکل می نشي لیکل می هغه نه یو خپل شی تیار شو نو مل چې دا قدر خشی تیار شو نو بیا مور باندې نم کی خود العقیده السیفیه
خپل کابیر په مهربانیو کو تقریزات هم راکړل نو دغه د عقیدې زمون کتاب دی کچا موږ ته غلط عقیدې منسوبولي چې صفیانو د عقیده ده د پنجاب د بریلیانو کتابونه را په مخه کړي او درته وی چې تاسو مشرانو د لیکلي دي ورته وی نه زمون د عقیدې دا کتاب دی دا والا دې کې راته وخای پښتو باندې پوښوي ولا تعارض في الكلام د الله په کلام کې معارضه نشته بل ها هنا فرق في المصداقات دلته د مصداقات فرق دی د نفي مصداق جدا د اثبات مصداق جدا نو تعارض د کوم زین راغی فمصداق النفي لاهدتنا وكذا لاهدت مصداق الاثبات مصداق د نفي لاهده دی او مصداق د اثبات لاهده دی نفي خلقند او اثبات کسبند دی وهو اصل عظيمنا او دا یو اصل عظیم دی تشهد به کتب الکلام والحدیث والشروحات گواہی کوي په دې اصل عظیم باندې موږ پیش کوو کتب د کلام کتب د حدیث او کتب د شروحات وهكذا الفرق مذكرنګ فرق د خلق او د کسب کې د فوق تحتونه وهكذا الفرق د غرنګ فرق دی فيما صدر په هغه اشیاء کې چې صادر شوي وي ان الاولیاء د اولیاءونه من الخوارق والکرامات نو التبا نسبت به بندته ولی ته کسبني الله تبا خلقني الله خالق د دې معجزې دی او بنده ولی الله کاسب دی ودول قوم في هذه المساله اهمه المهمات او یو قوم په دې اهمه مسله کې د مهمونه گمراه شوی دی هغه وی کرامت د ولی معجزه د نبی اختیار کینی نو دغه قوم پکې گمراه شوی دی هغه چیرسو کې ځان ته دی ګرځي فنقول فيها مونږ په دې مسله کې قول کو ما قال جمهور اهل السنه هغه قول کو چې جمهور اهل سنت کړي دي وندعو قول جميع الجماعات او د نور ټول ډلو کول پکې پریدو د جمهور اهل سنت قول باندې مونږ قول کو دا دیواله د باچا صاحب العقیده السیفیه پوښي والحمدلله علی ذلک دا خو جزه ژوندې مددي اهمیت چاته پته نه لګي نه دا دومره هم ده دا خو جزه لاړ شم بیا به خلک وی چې را دې ډیر لوی خدمت کړي دي او یاره دې څه کمال کړو خپل کمال مې نشته ممکن بس یو کمال بیزي دا د مشایخ د سینې برکات دي ښا نګور دې معتزله او د غایتونه پیش کړي دي د علم کلام کتابونه جوابونه کړي اخیری حواله ځان بل د در کومه خبر را نه بل خلاړه غدوس پوره کونی مې کې نه پریدو راکدا مدارج السالکین د ابن قیم مدارج السالکین راکا لکه تاسو خو دینه مندازو لګو چې دا کتابونه ما ول نزان ته نه دی خودلی اوس درته ور باندې لیزر ګرځوم ول مارینه در باندې راخلم منی می کنه منی نو چې ونه منی ځان ته بکارو ګوري زم درته بیا نه وایم بس بیا ګرځم د سیخونه نو دا مدارج السالکین دی د ابن قیم صفحه نمبر ځان سره ولیکئ 340 صفحه 340 صفحه دا دریم جلد اخیری په دې کې را لګېدلې ښه باب الجمع قال باب الجمع قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى قلت وزوایم ابن قیم وی اعتقد جماعت عقیده جوړه کړې د یو جماعت ان المراد بالآیه چې مراد په دې آیت و ما رميت إذ رميت باندې سلب فعل الرسول صلی الله علیه وسلم عنه سلب ول د فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دنه رمیت سلب شوی ده کنه واضافته الى الرب تعالی او بیا اضافت دغه فعل شوی دنه سلب شو او الله ته اضافت شو وحده یوازي وجعلوا ذلك اصلا في الجبر او دې ځان ته په جبر کې یو اصل او قاعده ګرځولې ده په خوانو جبريوم دین استدلال کولو زمونږ په دې علاقه دالته پنځپری مولا وسیدو غلام حبیب نامه و هغه د دې ترجمه کوله نو چې دلته ورسېدو نو بیا وی چې دا تبلیغی حضرات چې دا کوم خبره کوي چې الله سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا یقین دې آیت نه معلومه شوې صحیح عقیده ده کنه نو ما غټیم ځان سره ویل چې را بالکل پکا جبریه
کم چې داغي مستدلات او غستا سمدي نو بالکل بس جبریه محضه و ابطال نسبه الافعال للعباد د ابطال د نسبت د افعالو کې بندګانو ته دا اصل ګرځولې دي و تحقیق نسبتها الى الرب وحده او په ثابتولو د نسبت د افعالو چې کوون کې یو الله دی یوازي د اصل ګرځولې دي وهذا غلط منهم في فهم القرآن د قرآن په پوهه کې تنوي دا غټه غلطي شوې ده فلو صح ذلك وکدا تفسیر د معنی د دې صحیح شي لوجب تورده فی جمیل اعمال بیا خود دې تورد په ټول اعمالو کې چلول دا واجب دي یوازې رمی مراواله بیا خود نبی صلی الله علیه وسلم د منځ نه دی کړي کله چې منځ کولو مگر د منځ الله کړي دی د روزن نه دی نیولې کله چې روزن نیولا بیا د یو فعل څه خصوصیت دي ته ټول افعال د بندنه نفي کې الله ته مضاف کې کنه او بیا د نبی صلی الله علیه وسلم د فعل تخصیص هم مکوا لاندې عصات بندگانو تمرا والا او آسی بندته وای ازانیتا وما زنیتا اذ زنیتا ولکن اسمخ کې ویلش بیا خو غم یو فعل دی بندې نشي کوله الله ته منسوب کړي دین استدلال کوي کنه دا په ابن قیم را لګیدلې سم د زبردست دلیل په ویلې فلو صح ذلك لو وجبت ورده في جميع الاعمال فيقال ما صليت صليت وما صمت صمت وما ضحيت ضحيت ولا فعلت كل فعل فعلته ولكن الله فعل ذلك فان ترده ذلك کدی دا شاملې دي ټول افعال ته د هر فعل ته لزمهم في جميع افعال العباد طاعتهم ومعاصيهم اذ لا فرق فإن خصوه بالرسول او که نبی صلی الله علیه وسلم پورې خاص کوي وحده وافعاله جميعها او رميه وحده تناقضوا بیا خو تناقض په کلام کې راغی التوی چې بندیو بندم سن شي کوله او د نبی له سلام فعل صرف منفي کو ددنه صرف د پورې تخصیص کو والکه پوښي په دې نقطه کنه د دې خلکو سرجن خو د تعالی ز پیدا کړي مخه دلته کېده د دې سرجن الله تعالی